السلام علیکم مینا والو امید ترم چې تاسو به ټول روغ جوړ به وئ عزتمنو په کوټه کې چې کومه واقعه مخې ته راغلې ده د دغه څلورو ماشومان او د دغې ښځې قاتل اخر هم میلاو شولو مینهواله د دغې ښځې قاتل خپل خاوند وختلو چې کوم یو محمد خان دی عزتمنو هغه ټول حقیقت ښکاره کړو او ویې ویلی چې دا زما مشره ښځه وه دې نه زما څلور ماشومان مو او دا ډېر اخلاقي مو خو ما چې کله دویم واده وکړو نو دې ما سره خپل اخلاق او هر څه خراب کړ دی به بیا زما دغه کشرۍ ښځې سره روزانه جنګ جګړه کوله او ما سره به هم کوله زه اخر د دې نه تنګ راغلم او د کور نه لاړم وتښتېدلم د مینهوالو بیا د سره د کشرۍ ښځې دغه محمد خان تښتېدلی دی چې بیا عزتمنو د شپې ناوخته دغه شانتې کور ته راغلی دی او خپل څلور واړه بچي ملال کړي دي او ښځه یې حلاله کړې ده راځئ مینهوال چې دی په کومه طریقه حلال کړې ده محمد خان اوس پولیسو ګرفتار کړی دی پولیسو سره دی ټول معلومات عزتمنو زه تاسو سره په دې ویډیو کې شریک کوم موږ دا ویډیو تر اخره پورې وګورئ چې تاسو ته پوره معلومات در ورسیږي د دې معلومات نه مخکې تاسو ته د یادګینه وکم تاسو کو چارې زموږ په دې سوپر کلیک چینل کې نوی وای چینل هم نوی سبسکرایب کړئ مهرباني وکړئ تاسو زموږ د سوپر کلیک چینل د سره سبسکرایب کړئ خوا کې سره د ټاله نشان ووهئ ښه یو نوی معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسیږي عزتمنو هره ورځ دغه شانتې افسوسناکه واقعه مخې ته راځي چې نن څنګه عزتمنو په کوټه کې دغه واقعه مخې ته راغلې ده یوه مور چې سره د څلورو بچو چا بېدردۍ سره وجلي دي یعنې حلال کړي دي د پښمني په ټیم کې مینهوال د دغې اصلي قاتل ګرفتار شولو د دې نه مخکینۍ ویډیو کې تاسو سره موږ په ټول حقیقت شیر کړی چې اوس عزتمن چې اصلي قاتل ګرفتار شو نو موږ چې راشه خپلو مینهوال سره دغه هم شیر کړه چې د دغې اصلي قاتل خپل خاوند او دغه د ماشومانو پلار دی د دغې د وجې نه عزتمنو قتل کړي دي چې یعنې دا د دې ښځې نه ډېر زیاته سخته تنګه راغلې وه روزانه به یې ورسره جنګ جګړه کوله چې اخر عزتمنو دا خاوند دغه کور نه وتښتېدلو مینهوالو زموږ د دې ویډیو مقصد دا ده چې د یوې ښځې سره ټایم پاس کېږي کوشش کوه چې دویم واده مه کوئ خدای مه کوه الله مه کوه دغه شانتې واقعې به درته مخې ته پېښه شي زموږ د عزتمن تر نن ورځې معلومات د دې ځای پورې د نوي معلوماتو دپاره د سره زموږ د سوپر کلیک چینل د سره سبسکرایب کړئ خوا کې ورسره د ټالۍ نشان وواچوئ ښه یوه نوي معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسي